حافظ سے ولاړ دی د الیکشن دپاره که ووټ هم ور نه کو قسم په خدای که د جنت بوی وګورئ. زما اعلان واورئ کوم چې ما پسې مونځ کوئ زما مقتدیان یې که تاسو برکتجان مولوي صاحب د ووټ ور نه کو نو چې ما پسې مونځ ونه کوئ درته خپل مونځ نه بخښم په مخه وښه. السلام علیکم، زه یم ستاسو نور عبدالله خان. امید لرم چې روغ جوړ به د صحت په جامه کې به ملګرو دا ویډیو د سره شریکوم. کمنټ کې به ضرور تاسو جواب راکوئ. دا ویډیو را سره وګورئ، د نورو ملګرو سره شریک کړئ، زموږ د فیسبوک پیج سره هم فالو کړئ، د یوټیوب چینل باندې هم دا ویډیو ګورئ عبدالله سواتی عبدالله هغه چینل سره هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوې دغه شانتي ویډیوګانې راځي. دا ویډیو را سره وګورئ، ډېره مننه. حافظ سے ولاړ دی د الیکشن دپاره که ووټ هم ور نه کو قسم په خدای که د جنت بوی وګورئ. اعلان واورئ زما اعلان واورئ کوم چې ما پسې مونځ کوئ زما مقتدیان یې که تاسو برکتجان مولوي صاحب د ووټ ور نه کو نو چې ما پسې مونځ ونه کوئ درته خپل مونځ نه بخښم په مخه وښه. اصل کې چې دی نو دین اسلام مونږ په صحیح معنو کې نه کتلې دی او نه ترې مونږ خبر یو چې دین اسلام اخر څه دی، خو بس روان شوي یو اختیاره مذهب کړی دی وایو دا چې مونږ په دین اسلام باندې دا اوس پرون ما غالبا ما کته زور دی یا نه دی خو دې سره خبره نه ده، خو هغه مې کتل اوس هغې کې زمونږ ډېر ګران او محترم مشر دی نو هغه وایي چې که چا وایي د حافظ صاحب الیکشن ته ولاړ دی او که چا دله اوټ ور نه کړه که نه نو هغه به باندې به د جنت بوی هم نه لګي. نو ما سوچ کوم دا اوس څه دي؟ آیا دین اسلام مونږ ته دا وایي چې تاسو داسې بیانونه او داسې خبره کوئ؟ ځکه چې مونږ خو حدیث لولو نو په حدیثو کې مونږ ته دا خبره راځي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې یو پیرم دا کلمه ویلي نو دی به جنت ته داخلي. اوس دلته دا د دې سره چې کوم دی څه کول هغه ریلیټډ کول او هغه د دې سره شمارل او داسې فتوا ورکول نو یقینا خبره ده دا ډېر لوی ظلم دی. بلکې د دین اسلام اصل چې کوم منهج دی هغه دا نه دی، یا دا ویل چې یاره دا زما مقتدیان دي او که چېرته دي چې کوم دی د پلانکي مولوي صاحب له اوټ ور نه کړه نو بس دې ته ما پسې د مونځونه نه کوي او زه ورته خپل مونځونه نه بخښم. نو ما اوس دا څه دي اخر دا مونږ د دې نه څه پیغام ورکوو څه خبر ورکوو چې دین اسلام مونږ ته څه وایي او دا مونږ وایو.